لیکي چې د روژې دپاره شپږ قسمه آداب دي. د دغې شپږ قسمه آدابو چې کله خیال او لحاظ وساتلی شي، په حقیقت کې هم دغه روژه چې دی نو اصل روژه ده، او که د دې خیال ونه ساتلی شي نو دغه روژه بیا حقیقتا روژه نه ده. اولنی آدابو کې اولنی ادب علما لیکي د روژې دا دی چې ته د سترګو حفاظت وکړې. دا سترګې دا ستا په غلط ځای کې هغه استعمال نشي، د دې حفاظت وکړې. نبی علیہ السلام فرمایي نظر یعنی قتل چې دی دا د شیطان د غشو نه یو غشی دی، نو دغه نظر دې ستا بې محله چې دی هغه استعمال نشي. نامحرم ته چېرته ونه ګورې ودې، چېرته یو داسې څیز ته هغه ونه ګورې چې هغې ته کتل حرام دی. که داسې وې نو د روژې یو ادب چې دی نو هغه ضایع شو، که د دې خیال ونه ساتلی شي. نو دا اولنی ادب چې دی نو هغه ادب نبی علیہ السلام دا علما هغه دا ښایي چې د روژې اولنی ادب دا دی چې ته د خپل نظر حفاظت وکړې. او د نظر حفاظت په عامو حالاتو کې هم د یوازې د رمضان سره خاص نه دی، بلکې کله چې رمضان راشي نو د دې بیا خصوصي اهتمام هغه پکار دی. نو په عام حالاتو کې هم د نظر اهتمام هغه پکار دی، په غلط ځای کې چېرته استعمال نشي، خو خصوصي بیا په رمضان کې چې دی نو هغه د دې لحاظ ساتل پکار دی. دویم علما لیکي دویم ادب د روژې دا دی چې ته د خپل ژبې چې دی نو هغه حفاظت وکړې، چې دغه ژبه ستا په غلط ځای کې استعمال نشي، دغه ژبه په داسې ځای کې استعمال نشي چې د هغې د وجې نه ستا روژې ته چې دی نو هغه نقصان در ورسېږي. نبی علیہ السلام فرمایي په رمضان کې ستا سره یو سړی هغه شر کوي، ستا سره چې دی نو هغه بدې ردې وایي، ته ورته ووایې زما چې دی نو هغه روژه ده، دته جواب چې دی نو هغه مه ورکړه. دویم څیز د ژبې لحاظ وساتلی شي، په دې باندې چېرته دروغ ونه ویلی شي، په دې باندې چېرته غیبت ونه کړلی شي. په عام حالاتو کې هم خاص کر په روژه کې په دې باندې غیبت ونه کړی شي. نبی علیہ السلام ته خبر راغی ای د الله رسوله دوه زنانه دي او هغوی د روژې په دې حالت کې داسې حالت ته رسېدلی دي په روژه کې چې نږدې ده چې دا لږې او د تندې د لاسه چې دی نو هغه مړې شي، یعنې داسې حالت ته رسېدلي. نبی علیہ السلام فرمایي هغوی ته یو پیاله ولېږه، پیاله یې وله ولېږله، دا پیاله ویسئ او هغوی ته ووایه چې په دې کې الټۍ وکړي، قی وکړي. هغه پیاله چې کله هغې زنانو ته ویوړلې شوه، هغوی پکې الټۍ وکړې، نو په هغې کې وینه او د غوښې ټوکړې چې دی نو هغه راووتلې، غوښه پکې راووته. نبی علیہ السلام فرمایي دا زنانه داسې وې چې دوی په روژه کې غیبت کړی و، او غیبت الله پاک فرمایي دا د مړ مسلمان رور غوښه چې دی نو هغه خوړل وي. یعنې ته چې د چا غیبت کې ګویا کې ته د هغه غوښې چې دی نو هغه خورې. نو هلته کې الله پاک چې دی نو هغه ښایي چې ګوره دا زنانه دوی په روژه کې غیبت وکړو، د دې وجې نه د دې خېټې نه چې دی نو هغه وینه او غوښه چې دی نو هغه راووتله، د دغه غوښه چې دی نو هغه خوړلې وه. الله پاک ښایي د نبی علیہ السلام معجزه وه، امت ته ښایي چې ګوره نبی علیہ السلام فرمایي الله پاک فرمایي چې غیبت کول د مړ مسلمان رور غوښه خوړل دی، نو ګویا کې دې په حقیقت کې هغه غوښه چې دی نو هغه خوړلې ده. د ګناهونو چې کم د ګناهونو کم اثرات کم دغه ذکر کېږي نو هغه حقیقت کې یي، خو موږ ته په نظر باندې نه راځي. څوک غیبت کوي دی په حقیقت کې هم داسې دی ګویا کې دی غوښه چې دی نو هغه خوړونکی دی. د دې وجې نه بعضې علما لیکي چې د غیبت د وجې نه روژه ماتېږي، او وجه دغه لیکي چې دا غوښه خوړل دی د مسلمان
وینه چې نه اسکل دی مسلمان د دې د وجې نه روزه ماتېږي. خو لیکن اکثر علما لیکي چې روزه به دې نه ماتېږي، خو روزه دې نه هغه مکروه کېږي، روزې ته چې دی نه هغه نقصان رسېږي. د روزې د آدابو چې دی نه هغه د روزې آداب پایمال کېږي. د دې د وجې نه په روزه کې د غیبت نه چې دی نه هغه خصوصي ځان وساتلی شي. او کله چې دا ګناهونه په روزه کې نه کېږي، د دې نه ځان ساتې، دا شپږ آداب بیانېږي. د دې لحاظ دې وساتلی روزه به درته اسانه. او کله چې د دې لحاظ نه ساتلی کېږي روزه مشکله شي. لکه دغه دوه زنانه دي، دې ته روزه انتهایي ګرانه شوه، تر دې چې د هلاکت د مرګ وخت ته هغه نږدې شوې، دومره ورته روزه ګرانه شوله. وجه څه وه؟ وجه چې دی نه د غیبت ګناه. نو دا ګناه انسان ته روزه ګرانوي. تاسو به لیدلی وئ نیکان خلک وي ثابته ورځ تلاوت کوي، نوافل کوي، هغوی ته روزه هېڅ مشکله نه وي. خو تاسو وګورئ هغه خلک چې ثابته شپه هغه ګرځي، ثابته شپه په ګناهونو کې هغه اخته وي، د ورځې چې دی نو هغه خوبونه کوي. ته د هغو نه لږ تپوس وکړه. کله چې راپاسي داسې به یې طبیعت وي، ته به وایې چې د 10 روزې په جمع باندې نیولې دي. دته دا روزه دومره ګرانه ده، دومره مشکله ده چې دا روزه دی په ځان باندې یو لوی بوج چې دی نو هغه ګڼي. دا وجه د هغې ګناهونو ده چې ثابته شپه دی په ګناهونو کې صرف کې، د ورځې دی په خوبونو کې چې دی نو هغه صرف کې، دا روزه په ده باندې انتهایي مشکله شي. ورته ووایې دغه شپه په عبادت کې خرج کا، راشه یو څو رکعته چې دی نو هغه تراویح وکړه، لږ ودرېږه، نیمه ګنټه ودرېږه، بیا به وایي چې په ملا مې درد دی، بیا به وایي چې په زنګونانو مې درد دی، بیا به وایي چې زه ناجوړه یم. نو که ورته ووایې لاړ شه په ګرونونو کې بالونه وکړه، بیا به وایي چې زه خو روغ رمټ یم. که ورته ووایې لاړ شه موبایل نه واخله، ثابته شپه پبجي ته کښېنه، بیا به وایي چې زه خو روغ رمټ یم. ورته ووایې راشه عبادت وکړه، بیا به وایي زه بیمار یم، زما سره وخت نشته، زه وزګار نه یم. دا بهانې شروع. بیا ورته روزه دومره ګرانه شي، دومره چې دی بیا د روزې نه فریاد شروع کړي، د روزې نه فریاد کوي. او نبی علیه السلام روان دی، په لاره یو کس ولیدو، یو کس دوی ولیدل. نبی علیه السلام هغو ته فرمایي په غاښونو کې ډکې ووهئ، د غوښې د ټوکړې ترې راوباسئ. هغه وایي د الله رسوله موږ خو نن غوښه نه ده خوړلې. نبی علیہ السلام ورته فرمایي تاسو غیبت کړی دی، او دا غیبت ته مړ مسلمان رو غوښه خوړل دی، د هغې غوښې اثرات هغه پوټي ستاسو په دې غاښونو کې نښتلي دي. ډکې ووایي د غاښونو نه دا پوټي لرې. او د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړی شو غیبت څه څیز دی. نبی علیہ السلام فرمایي ته د یو مسلمان بدي بیانې چې هغه پې خفه کېږي او هغه موجود نه دی، ته د هغه یو بد بیانې، دې ته غیبت ویلی شي. صحابي فرمایي ای د الله رسوله که زه څه بیانوم هغه پکې یي، هغه پکې یي، دې ته غیبت. که هغه پکې نه وي نو نبی علیه السلام فرمایي که هغه پکې نه و نو هغې ته بیا بهتان ویلی شي. او چې یي پکې او ته چې دی نه هغه خبره کوې او هغه پې خفه کېږي موجود نه دی، دې ته غیبت ویلی شي. او غیبت د دومره ناکار نبی علیہ السلام فرمایي زما په 2 قبرونو باندې تېرېدلو شوی، هغوی ته عذاب کېدلو. یو ته عذاب د دې وجې نه کېدلو چې هغه به د وړو بولو نه ځان نه ساتو، د وړو بول دا قطرې د دې نه به یې ځان نه ساتو، د دې وجې نه ورته عذاب کېدلو چې د دې نه ځان نه ساتي نو عبادت څنګه قبول شو؟ مونځ اودس نه کېږي نو عبادت نه کېږي، نو ځکه ورته عذاب میلاوي. د وړو بولو نه قطرو نه به یې ځان نه ساتو. او د دویم کس ته عذاب د دې وجې نه کېدلو چې ده به غیبت کولو، د هغې غیبت د وجې نه دته عذاب په قبر کې چې دی نو هغه کېږي. او نبی علیه السلام فرمایي د سود اویا درجې دي، د سود اویا درجې دي، د ټولو نه کمتر درجه یې دا ده چې د خپل مور سره د زنا کولو برابر دي. نعوذ بالله، د ټولو نه کمه درجه. اوس که موږ وګورو ډېر خلک داسې دي په خپل علاقه کې سړی وګوري
ډېر خلک داسې دي پیسې په بینک کې ښودلې وي د هغې نه ورته سود راځي هغې ته ښه په مزه ناستې ډډۍ وهلې وي هغه چې دی نه هغه خوري نبي علیه السلام فرمایي د سود یو درهم د سود یو درهم د 35 زناګانو نه هغه زیات دی د سود یو درهم د 35 زناګانو نه هغه زیات دی د دې ګناه او نبی علیه السلام فرمایي خپل مقصد نبی علیه السلام فرمایي د ټولو نه بدترین سود هغه د مسلمان رور هغه عزت تار کول دي د هغه غیبت کول دي ګوره د سود د ټولو نه کمه درجه نعوذ بالله د مور سره د زنا برابر د سود یو درهم د 35 زناګانو برابر دی او د ټولو نه کمتر سود چې د ټولو نه کمزوری سود وي هغه د ټولو نه کمزوری د ټولو نه بدترین سود د ټولو نه ناکاره سود هغه د مسلمان غیبت کول ګوره چې کمتر سود د 35 زناګانو برابر دی د ټولو نه اعلی سود به هغه څومره وي او دغه اعلی سود د څه برابر دی بیا غیبت چې څوک کوي نو دی ګویا کې اعلی سود کوي نو دا به د څومره زناګانو برابر وي نو غیبت دا په دې ژبې سره کېږي د دې ژبې مونږ حفاظت وکړو چې چېرته په رمضان کې غیبت ونه کړو که مونږ ته به دې یوه میاشت کې د دې پریکټس وکړو الله پاک په بغیر رمضان کې مونږ ته توفیق راکړي موږ به د هغې نه په عمل وکړو په یو مجلس کې غیبت کېږي هغه ځای نه پاس یا کس منع کړو چېرته دروغ ونه وایو په دې ژبه باندې دروغ خو نن مسلمان خپل شعار ګرځولی دی وایي لکه کاروبار بغیر د دروغو نه چلیږي نو ما خو اوس وخت وشو د دې خلکو سره دغه خلک چې کله ګرځي لاړ شي وایي کاروبار بغیر د دروغو نه چلیږي نو او الله پاک د انسان سره د هغه د ګمان مطابق فیصله کوي چې ستا ګمان دا دی چې د دروغو نه بغیر نه چلیږي الله پاک د نه چلی بغیر د دروغو ته همت وکړه ته اراده وکړه زه به رښتیا وایم زه به دروغ نه وایم ګوره چې الله پاک تا څنګه لارې کولاوی دروغ مسلمان خپل شعار ګرځولی دی خاص کر بازار کې ډېر زیات دروغ ویلی نو په د دروغو نه ځان وساتو د غیبت نه ځان وساتو د چغلخورۍ نه ځان وساتو د مسلمان عزت تار کولو نه ځان وساتو چې د دې ژبې نه چاته کنزل ویلی شي چاته بدې ردې ونه ویلی شي د دې ژبې نه چاته طعنه ورنه کړی شي د دې ژبې نه چاته کږې خبرې ونه کړی شي د دې ژبې نه چاته نقصان ورنه ورسولی شي د دویم ادب بهلو لحاظ وساتو دریم ادب علما لیکي د غوږونو حفاظت دی چې موږ د خپلو غوږونو حفاظت وکړو دا غوږونه چېرته په داسې ځای کې استعمال نه شي چې د هغې د وجې نه زمونږ روژه هغه خرابه شي یو ځای کې غیبت کېږي دا غیبت څومره ناکاره عمل دی تاسو ته وشو هغه تذکره چېرته زما دا غوږونه دا غیبت وانه اوري څنګه چې کوونکی دی د څرنګې اورېدونکی هم په دې کې برابر شریک کېږي یو مجلس کې غیبت کېږي کس منع کا مه کوه غیبت بدي نه منع کېږي پاسه د هغې مجلس د هغې کس صفت شروع کا د چا چې غیبت کېږي د هغه صفت شروع کا یو سړی دروغ وایي ما اوره دغه خبرې ګانې بجانې دي ما اوره په دې روژه کې الله پاک به دل توفیق درکړي په دې 11 میاشتو کې به هم بیا نه اورې په دې روژه کې ځان وساته پال وکړه په دې روژه کې حدیث کې راځي څوک ګانې بجانې اوري د قیامت په ورځ به ولي شوي تانبه به ولي کړی شي دا وسپنه به ولي کړی شي د ده په دې غوږونو کې به واچولی شي نبي علیه السلام په لار روان دی یو ځینه چې دی نه هغه اواز راغلی یو ځینه د موسیقۍ د ګانې بجانې اواز راتللو نبي علیه السلام په هغې طرف تېرېږي نبي علیه السلام په ځان څادر راواچو غوږونه یې پټ کړل نبي علیه السلام سره یو صحابي دی نبی علیه السلام روان دی صحابي ته وایي اواز ختم شو که نه دی نبی علیه السلام داسې نه وي چې غوږونه لاس لر کړي اواز وکړي چې شته که نشته صحابي نه تپوس کوي اواز ختم شو که نه دی نه هغه ورته ختم شوی دی د الله نبی علیه السلام بیا د غوږونو لاس او داسې واقعات د صحابو هم راغلي د خپل شاګردانو سره روان چې داسې اواز به ولو په غوږونو کې به یې ګوتې کېښودل باندې طرف ته تېرېږي نو دغه غوږونه
د دې حفاظت هغه په موږ باندې ضروري دی، لازمي دی، خصوصا په رمضان کې د دغه ادب لحاظ وساتلی شي چې دغه غوږونه په داسې ځای کې استعمال نشي چې د هغې د وجې نه زموږ روژې ته نقصان راورسي، زموږ روژه خرابه شي، داسې ځای کې چېرته غوږونه استعمال نشي. څلورم ادب علما لیکي د څومره اندامونه دي د هر اندام لحاظ وساتلی شي. دا لاس دی چېرته دا په چا باندې اوچت نشي، چېرته دغه لاس د دې نه ګناه ونه شي، دا خپې دي چېرته د ګناه طرف ته هغه روانې نه شي، خېټه ده چېرته دې ته د حرامو لقمه لاړه نه شي، زړه دی چېرته به دې کې چې دی نه هغه غلط سوچ قصدن مونږ رانولو. د دې اندامونو لحاظ وساتلی شي، دا څلورم ادب دی. دا اندامونه که مونږ د دې لحاظ وهم نه ساتو، خو دا اندامونه زموږ لحاظ نه ساتي. که مونږ یې نن لحاظ نه ساتو، خو داسې ورځ راځي چې دا اندامونه به زمونږ لحاظ نه ساتي. که مونږ لحاظ وساتو نو بیا به زمونږ لحاظ ساتي. که مونږ لحاظ ونه ساتو، د قیامت په ورځ به انسان راشي، انسان به راشي د دغه غوږونه به ګواهي شروع کړي چې په مونږ باندې موسیقي اورېدله، په مونږ باندې د ګناه خبرې اورېدلې، غیبت یې اورېدلو، دروغ یې اورېدل، سترګې به راشي ګواهي به ورکوي، په مونږ باندې نامحرم زنانو ته کتل، داسې څیزونه دي کتل چې هغې ته کتل حرام و، جبه به د ګواهي شروع کړي، په مونږ باندې دروغ ویل، په مونږ باندې غیبت کوو، په مونږ باندې چغلخوري کوله، په مونږ باندې بدې ردې هغه ویلې، په مونږ باندې کنځل چې دی هغه کول، دغه جبه به هغه ګواهي شروع کړي، لاس به ګواهي شروع کړي، خپې به ګواهي شروع کړي، خېټه به ګواهي شروع کړي، سرمن به ګواهي شروع کړي. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علینا. دغه انسان دی به خپلو غوږونو ته وایي، دغه انسان به خپل سترګې ته وایي، دغه انسان به خپل اندامونو ته وایي، دغه انسان به خپلې سرمنې ته وایي. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علینا. دی به خپلو اندامونو ته وایي ولې تاسو زموږ خلاف چې دی نو هغه ګواهي ورکوئ؟ تاسو خو زما دا جسم یوه حصه یې، جسم خو هم د دغې لاسو خپو د دې نه جوړ دی، دا تلک جسم پاتې نه شو چې دغه جسم زه سوځم تاسو ټول به سوځئ زما سره. هغه ورته څه وایي؟ قالو انطقنا الله، مونږ الله پاک ګویا کړی و، الذي هغه ذات انطق كل شیء چې هر یو څیز له ګویایي ورکړې ده. د دغه انسان دغې دوه ګوتې ژبې له داسې طاقت ورکړی دی چې دا خبرې کوي. کم ذات چې دغې ژبې له طاقت ورکړی دی، نن هغې ذات مونږ له طاقت راکړی دی، مونږ خبرې چې دی نو هغه شروع کړی دی. که ما او تا نن چې دی نو هغه د دې اندامونو لحاظ ونه ساتو، قیامت په ورځ زما او ستا لحاظ نه ساتي. قیامت په ورځ په مونږ باندې پرده نه راغورځوي چې هلکه دې پلانکي ګناه کړی راشه پرده پرې راواچوه. نه، قیامت په ورځ به هغه سره ښکاره شي. د دې اندامونو موږ په دنیا کې لحاظ وساتو. خصوصا علما لیکي په رمضان کې د دې لحاظ ساتل هغه پکار دي چې په رمضان کې لحاظ وساتو. دا الله پاک تعالی یو خیر وکړي. د قطعي 11 میاشتې دا ته به د دې لحاظ اساني، دا ته به اساني راغی. پنځم علما د رمضان چې دی نو هغه ادب لیکي، هغه دا دی چې حلال رزق دی، خو د دې نه هم مونږ ځان لږ کنټرول وساتو. حلال رزق دی، خو مونږ ته داسې ځان کنټرول وساتو چې د روژې هغه مقصد حاصل شي. د روژې یو مقصد تاسو مخکې بیان شوی تقوا دی. دویم مقصد امام غزالي رحمه الله د روژې لیکي د انسان کوم شهوت دی، کوم نفس دی، د دې چې دی نو هغه مغلوبه کېدل. او دا هله کېږي کله چې دا خېټه دا ډکه وي، مړه وي، د انسان د نور اندامونه وږي ګوره کله چې انسان موړ شي د ده شهوت طرف ته هغه مخه شي. ولې د ده خېټه ډکه شوه، د ده اندامونه وږي شوه. علما لیکي چې د یو انسان خېټه ډکه شوه، د ده اندامونه وږي شول، خو چې د یو انسان خېټه هغه تشه وه، د ده اندامونه به ماړه. علما لیکي امام غزالي رحمه الله فرمایي د روژې یو مقصد دا دی چې کسر شهوت، د شهوت ماتول دي، د نفس مغلوبه کول دي،
د نفس ذلیله کول دي او دا هلو کېږي چې کله انسان وږی مونږ څه کوو سبا ته ورځ یو سړی که وږی شي روژه مات دی راشي دی دومره وکړي دومره چې دی بیا د پاڅېدو نه هغه تراویح دی نشي کولی داسې پروت دي کله سهار بیا ماسخوتن به کې لاړ شي پراټې به کې وکړي ځان ښه موړ بیا په پېشمني کې دومره خوراک وکړي چې ثابته ورځ ده داړو دا محسوسېږي نه چې زما روژه ده ولږه ورته نه محسوسېږي تنده ورته نه محسوسېږي پته ورته نه لګي نو د روژې مقصد دا حاصل څنګه د روژې مقصد څه ورته یو سړی سوچ وکړي بدي کې الله پاک ته څه پیدا دی چې موږ ته ویلي دي چې تاسو خوراک مه کوئ اسکار مه کوئ بدي کې الله پاک ته څه پیدا شته یا موږ ته پکې ظاهري څه پیدا شته چې موږ خوراک اسکار نه کوو ظاهري که موږ ووایو موږ ته څه پیدا په نظر نه راځي خو لیکن حقیقت کې الله پاک په دې کې فواید کوي یو پیدا دغه د تقوا راشي دویمه پیدا دا ده چې زمونږ دا نفس دا ذلیله شي مغلوبه شي او شهوتونه چې دی هغه مغلوبه شي چې انسان داسې شهوت کې نه راځي چې هغه غیر ځای کې هغه استعمال شي د دې انسان د شهوت نفس ذلیل شي او دا به هلو کېږي چې کله موږ په روژه ماتي کې په اندازه باندې خوراک په پېشمني کې په اندازه باندې خوراک وکړو نو هغه په روژه ماتي کې دومره خوراک وشي د ثابتې ورځې هغه کسر پورې بیا په پېشمني کې دومره خوراک وشي چې د روانې ورځې لپاره ډېر سټاک چې دی نو هغه دومره جمع کړي چې بیا دلته محسوسېږي هم نه چې زما روژه او دریم علما مقصد لیکي د روژې دا دی چې د غریب سره همدردي پیدا شي د غریب سره همدردي پیدا شي د دې وجې نه چې یو سړی په خپله وږی شي د بل د ولږې احساس کولی شي چې ګوره زه وږی شم دا پلانکي کس خو غریب دی د هغه مو د روټۍ سالن چار نه رسېږي هغه به څنګه خوراک کوي هغه به څومره وږی وي هغه ته به دا احساس په تا ته هلو پیدا کېږي چې کله ته په خپله وږی شي چې په خپله وږی شي ستا سره به احساس پیدا شي یو بزرګ ناست دی یخني کېږي خوا ته چې دی نو هغه څادر وغیره پروت دی څوک پسې راغی دا څادر وغیره ونه بسوي هغه ورته وایي زه د دې لپاره نه بسوم چې ما ته پته ولګي چې زما یخني کېږي ما ته احساس پیدا شي چې دا کم خلک چې د هغوی سره دغه اسباب نشته هغوی په کم حالت کې ژوند تېروي ما سره احساس پیدا شي نو احساس هلو پیدا کېږي چې کله انسان په خپله په هغه څیز کې هغه پرېوځي چې کله انسان په خپله په هغه څیز کې پرېوځي دته احساس وشي نو چې کله په روژه کې مونږ ته ولږه راشي تنده راشي دا ورځ زمونږ داسې تېره شي چې مونږ انتهایي په ولږه تنده کې دا تېره شي مونږ ته به احساس وشي لکه دا غریبانان په کوم حالت کې دا ژوند تېروي نو دریم مقصد دغه دی چې د غریب احساس راشي او نبی علیه السلام فرمایي الله پاک ته په ډکو لوښو کې د ټولو نه ناخوښ لوښی هغه خېټه چې کله دا ډکه وي دا الله پاک ته ناخوښ کله خېټه ډېره ډکه وي د انسان سوچ برابر وي د دې وجې نه علما لیکي چې کله یو سړی وده شي روټۍ وخوړه دی وده شو د خوب ولیدو دا معتبر نه دی خوب په کوم وخت کې معتبر دی د سهار په وخت کې او وجه څه لیکي سهار دې وخت له معده تشه شي خېټه تشه شي خېټه تشه شي دې وخت کې دی خوب ویني دغه خوب چې دی هغه معتبر دی د ډک خېټه انسان سوچ نه دی برابر دی د هغه خوب به څه برابر شي نو دا روژه د دې لپاره ده چې دې کې موږ احساس د غریب شي په دې کې زموږ شهوت هغه مات شي په دې کې نفس هغه ذلیله شي او دا به هلو وي چې موږ په روژه ماتي کې په پېشمني کې هغه داسې خوراک وکړو چې هغه صرف د روژه پې چې دی نه هغه موږ ونیسو او موږ ته د ولږې احساس د ورځې کېږي دا پنځم چې دی نه هغه ادب لیکي شپږم ادب علما اخري ادب دا لیکي چې د روژې ادب دا دی چې ته په دې باندې یېرېږې چې دا روژه به زما قبوله شي که نه شي او دا ادب په هر عمل کې دی چې کله ته یو نیک عمل وکړې ستا سره دا یېره یې په زړه کې چې دا عمل به قبول شي قبول به نه شي او موږ د دغې یېرې چې دی نه اثر بیا دا وي چې موږ عمل چې دی نه هغه بیا په ډېر اهتمام سره چې زما سره یو خطره ده چې راکات به کېږي که نه به کېږي نو زه به ډېر اهتمام کوم دا سیز نو چې ما سره خطره دا چې زما دا روژه به قبوله شي که نه شي نو زه به ډېر اهتمام کوم د روژې چې دغه روژه زه به داسې طریقې سره هغه ونیسم چې د روژې د ټولو آدابو خیال وساتم په صحیح طریقې سره نو بیا د الله پاک د رحمت نه دا امید ساتم چې شاید الله پاک زما دا روژه په خپل دربار کې قبوله وکړي نو دغه یره هغه زموږ سره وي د دغې یرې نتیجه به دا چې موږ بیا استغفار وکړو د الله پاک نه راوړو دا پنځه شپږ آداب د دې چې کله لحاظ وساتلی شئ هم حقیقتا روژه به بیا دقه روژه وي که د دې آداب ونه ساتلی شئ صرف چې دی هغه
خولې ته بوکا اچول دی نور د روجې هغه فرض به دغه نه ادا شي خو د روجې چې کوم مقصد دی هغه مقصد دی نشي رسېدلی او د روجې اصل مقاصد دي هغه مقصد ته هغه رسېدلی هغه په دې آدابو سره وي